بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې مخکې منګه د منصوبات شروع کړو او موږ ویلو چې منصوبات 12 منصوبات دي، 15 مفاعل دي او حال د میز مستثنا ده او څلور دغه نواسخ دي. بیا منګه دا ویلو چې مفعول مطلق د مفعول مطلق تعریف من کړو، بیا د مفعول مطلق فعل کله کله حذف کیږي هغه خبرو کړو. مفعول مطلق د سره پار راولل کېږي، د مفعول مطلق او د فعل د یی دوانو کې تغایر راځي کنه راځي، یو تغایر راځي نو بسو قسمه باندې دا خبره موږ د مفعول مطلق مبارک کړی. بیا موږ شروع کړی و مفعول به. اول موږ د مفعول به تعریف کړو چې مفعول به اسم ما وقع عليه فعل الفاعل، یعنی هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د فاعل د فعل په هغه باندې واقع شوی، د فاعل د فعل په هغه باندې واقع شوی دی ته مفعول به وایي. بیا د واقع کېدو مطلب دا دی چې د فعل د اسم سره تعلق وي، د فعل د اسم سره تعلق وي. دا خبره به موږ ځکه کو چې کله تا وایي چې اسم ما وقع عليه فعل الفاعل، چې دا اسم دی د هر هغه سیس چې په باندې فعل واقع شوی، نو به ایاک نعبد کې ایاک دا خو لکه مفعول به دی او د فاعل فعل په د باندې واقع شوی. لکه موږ عبادت کو کنه نو نعبد فعل دی، یعنی عبادت په دې کې فعل دی او نحنو پکې ضمیر دی، نو زمنګ دا فعل خو په الله باندې نه واقع شوی. نو وایي چې د واقع کېدو مطلب دا دی چې د فعل د مفعول سره تعلق وي، د فعل د اسم سره تعلق او د دې سره تعلق ته جدا کا. او بیا چې دا تعلق دا بغیر د واسطې د حرف جر نه وي، لکه مررت بجین کې د مرور تعلق هم د زید سره ده او په واسطې د حرف جر سره ده، نو د مفعول به نشي ویل. دې پوه شو وای. بیا دویمه خبره د مفعول به په باس کې یو کومه تعریف وکړو او په تعریف کې دا خبره وکړه. بیا موږ دا دویمه خبره کړو چې دا مفعول به په خپل فعل په فاعل باندې مخکې کول جایز دي که واجب دي که ممتنع دي. جایز کړه دي، واجب کړه دي، ممتنع کړه دي. نو وی چې کله قرینه موجوده وي مطلب یعنی موږ ته پته لګي چې په دې کې فاعل کم یو دی او مفعول به کم یو دی، نو بیا به داغه مفعول به په فاعل باندې مخکې کول جایز دي. قرینه یا به لفظي وي یا به لفظي قرینه وي. لفظي قرینه لکه موږ وایو ضرب عمرا زیدون، نو دلته لفظي قرینه دا چې لکه عمرا منصوب دی او زیدون مرفوع دی، نو کوم چې منصوب هغه مفعول به واقع کیږي، کوم چې مرفوع دی اذن یا قرینه لفظي موجود نه، یا قرینه معنویه موجوده وي. قرینه معنویه چې په یو دوه اسمونه په یو کې د فاعل جوړېدو صلاحیت نه وي، لکه ته اکلل کوم مثرا یحیی ځوانه یا اسم مکسور راغلي دي، دوان اسم مکسور دي او دلته دا کوم مثرا د دې کې د فاعل جوړېدو صلاحیت نشته نه، د فاعل جوړېدو صلاحیت پکې نشته نه، د دې وجنه دلته کې دا کوم مثرا مفعول به او دا یحیی جن دا فاعل وي. خو چې کله قرینه نه وي موجوده نو بیا الته د مفعول مقدم کول په فاعل باندې جایز نه دي. لکه ته ضرب موسی عیسی، نو اس موسی او عیسی دا دوانه لکه الف مکسوره پکې په اخره کې راغلي دي، دوانه اسماء مکسوره دي، نو پته پکې نه لګي چې فاعل پکې مې د مفعول پکې مې ده، نو دلته کم چې مخکې جواب فاعل او کم چې رسو هغه به صحیح مفعول وي. نو چې کله قرینه موجوده وي نو بیا جایز دي، قرینه نه موجوده بیا د مفعول مقدم کول په فاعل باندې ممتنع دي. او چې کله مفعول دا صدارت د کلام غواړي، مطلب یعنی حروف استفهام نه راغلي یا د شرطیو نه راغلي، نو په دې صورت کې د مفعول به مقدم کول واجب دي. دې صورت کې مفعول به مقدم کول واجب دي. خالي دا وشو. بیا موږ ویل چې د مفعول به فعل حذف کول جایز دي که واجب دي، او دا کیږي. نو د مفعول به فعل حذف کول جایز هلوي چې کله قرینه موجوده وي. د مفعول به فعل حذف کول به هله جایز وي چې کله قرینه موجوده وي. قرینه په دوه قسمه ده، یو قرینه حالیه او یو قرینه مقالیه. قرینه مقالیه چې سړی سوال وکړو من اضربو زه څوک وهم او تور ته جواب کوي چې زیدن، نو دلته اصل کې اضرب زیدن، نو دلته دا زیدن خو دا وې دا مفعول به ده او دې مفعول به ده بار فعل حذف ده او دا حذف کول جایز دي. حذف کول څه دي
ځکه قرینه موجوده او قرینه څه ده چې مذکور فی السؤال معهود فی الجواب وي صحیح شو نه او یا قرینه مقالیه دا حالیه موجوده وي لکه یو کس هغه بستر راغسته ده او احرام یې تړلی دی او ته ورته اين تريدو اره ته په جواب کوی مکه ته چې چېرته ځم نو اصل کې اريدو مکه ته او اريدو فعل چې دا حذف شوی دی نه قرینه حالیه د وجې نه په دې باندې پوه شوئ نو دغه یو ځای چې کله قرینه موجوده وي نو هلته کې د مفعول به فعل حذف کول جایز دي بیا د مفعول به فعل حذف کول په څلور ځایونو کې واجب دي د مفعول به دا فعل په څلور ځایونو کې حذف کول سری واجب دي لاولنې ځای هغه سماعي دی وجوبي سماعي چې الله کې د مفعول به دا فعل حذف کول واجب وي او دا حذف کول چې نه کنه بس دا د عربونو د څور شي لکه مطلب پدې کې قاعده قانون ته دخل نه دا یو ځای چې دا سماعي دی او دا درې چې روسته منګه کم وایو نو دا قیاسی دي قیاسی مطلب دا چې لکه دا چې په کوم ځای کې هم دا خبره موجوده و جو ال دغه بمنګه فعل حذف کوم خو سماعي په دې باندې بل څه نه قیاس کولای واښ نو دلته کې درې مثالونه ذکر کړو یو امرأ و نفسه دلته کې دا امرأ و نفسه معطوف علیه دا دې دا مفعول به دی وز د دې مفعول به لپاره عامل د مفعول به لپاره فعل دا حذف شوی دی او حذف کول لري واجب دي په وجوب سماعي سره لکه موږ اترك امرأ و نفسه نو اترك فعل دا حذف شوی دی اترك فعل سره حذف شوی دی او امرأ و نفسه دا مفعول به پاتې شوی دی ذم نمبر مثال لکه انتهو خيرا لكم نو بدی کې دا خيرا لكم دا مفعول به دا خيرا لكم دا سره مفعول به دا او د دې مفعول به دا لپاره فعل چې دا حذف شوی دی لکه دا خيرا لكم د انتهو فعل لپاره مفعول به نه جوړیږي کدا ته د انتهو د پاتې اوس دا خبره کې چیرې ته دله تر او باسي چې د انتهو عن التثليث وقصدوا خيرا لكم جوړاریک دا خيرا پر انتهو پورې وتاړه کنه دله مفعول به جوړه کا نه بیا معنی راشي چې انتهو خيرا لكم تاسو من شي تاسو دا غوړه دي تاسو په لسو دا من کېدل دا تاسو لپاره غوړه دي دا خبره نه انتهو عن التثليث وقصدوا خيرا لكم تاسو د تثليث د عاقدين من شي او قصد وکي دا خبره کوم چې تاسو لپاره غوړه ده یعنی توحید اقرار وکي نو دلته دا خيرا لكم دا مفعول به دا او د دې لپاره فعل اقصدو دا حذف شوی دی او دا حذف شوی دی نه دا حذف کول واجب دي په وجوب سماعي سره یعنی دلته کې دا فعل ولې حذف کړی دی نو بس د عربونو د څه اوریدل شوی دی نو عربیان د دې لپاره مفعول لپاره فعل دی دا محذوف کړي پوه شئ دریم نمبر اهلا وسهلا نو دلته کې دا اهلا مفعول به دا د اتیت فعل محذوف د پاره او سهلا مفعول به دا د وطئت فعل محذوف د پاره وذل کې دا اهلا او سهلا مفعول به موجوده ده او د دې هغه عامل نشته مفعول به موجوده عامل نشته ولی دغه بس د عربونو د څه شوی دا چې دوه هغه د دې هغه عامل هغه حذف کوي هغه د سنو چې اتیت اهلا و وطئت سهلا بلکې اوس اهلا وسهلا دې باندې پوښتنه ترکیب شو چې اتیت فعل فاعل دی او اهلا مفعول به دا فعل سره خپل فاعل او مفعول به دا معطوف علیه او حرف عطف او سهلا معطوف سهلا مفعول به دا وتئت فعل موجود لپاره وتئت فعل سره خپل فاعل او مفعول به دا خبر دا معطوف جمله معطوفه نو څلور د غونو کې د مفعول به لپاره فعل حذف کول سری وای پدې کې د اولنې ځای چې نه سره سماعي دی دویم ځای چې دا تحذير دی تحذير ما دا ویلو په لغت کې معنی نه دی يرول یو سره بل شي نه يرول د څه ویل کېږي تحذير د باب تفعيل نه صيغه د تفعيل د مصدر ده حذر يحذر تحذيرا یو کس لره د بل شي نه يرول ما بیا ویلو کم کس چې يرونکي هغه ته ویل کېږي محذر اسم فاعل باندې کم چې يرول شوی هغه ته ویل کېږي محذر او د سنه چې يرول شوی هغه ته محذر منه وي څورته وي محذر منه محذر منه زدا دیما یلکا منظره نو څه مطلب دا چې منظره را روان دي ته منظرین ځان بچ کا نو زه چې محذر یم او چې تا يروم نو ته محذر او منظره ته دا محذر منه ده سره محذر منه یا دیوال را روان دیوال را رغړی او دیوال کمزورې شوی دی او ته دیوال شاته ناسي الجدار
الکه دیوال مطلب دا دی چې ته د دیوال نه اخواشه د دیوال پتا باندې راغورځيږي پوهیږي به معنی نو ځل لګي دا دیوال چې نه دا سشره محذر منه ده الکه بلې باندې پوه شوي ها وز بدی کې په تحذير کې دا فعل حذف کول ولې واجب دي نو په تحذير کې دا فعل حذف کول ځکه واجب دي چې دل لګي د مقام د تنګي د وجنه د زیغ مقام د وجنه د مقام د تنګي د وجنه دل لګي فعل حذف شوی دی مطلب دا دی چې لکه ال د کې د یری وخت تا سړی دا دغه نه د ساروینا یا د دیوالنا یا د بل څه شینه د دې نه ته یې رول ستا مقصود دی نو تا غي رول هغه ټکه ورته مخکې کې او نور خبرې دین دا ورستو کې ځکه کته دا نور خبرې کې نو پرې خبرو کې کېږي چې ته نقصان ته دا ورورسي وایي به معنی یو قاری صاحب چرته خپل شاګردان ته چې ما سره خبرې کوي نو په تجوید کې بر سره کوي ما سره په تجوید نه بغیر څه خبرې نه کوي نو چرته په کمره کې اور لګېدل او چرته دا ماشومان چرته اور بل کړو هغه نه بډستونو تلانو چرته اور راغستو نو ال کې چې دی راغی په قاری صاحب شوی قاری صاحب نو ورته ماته ته دي ما سره په تجوید کې خبرې کوي نو یې صحیح ده نو د قاری صاحبہ دل کې چې تاسو مونږ کم کمرې ته لګیلو نو په هغه کمرې کې بسترې پرتی وي او د هغه سره ال کې زموږ روټي پرتی وي او بیا ال کې هغه سره زموږ انګولي پراته وو نو د روټي ټیم شو نو مونږ خپل انګولي ګرمول نو یو ماشوم چوله بل کړله او د هغه نه اور بل کو دا غینه بسر کې لاړو په بړستنه باندې ولګېدو او هغه بړستنې اور واغستو دا غینه بعد بلې بړستنې اور واغستو او په ټوله کمرې کې اور بلیږي هر څه مده نو چا دا قص ختمو کم چې پکې پاتو هغه هر څه سویو او سوي خدای له تبا برباد کړه خو زمانہ نه یې تاره ته چې په تجوید کې راته نو دل لګي کدل لګي تحذير کول تر اول ویل چې الګ اور لګېدل راځه نو استاد به منډه کړو جو کې دې شي سيتي بچ کړه اور به لګېدل او سنه سبا کړو خو لکه دا چلونه کو نو دې د تحذير ویلېږي چې لکه د خطرې د سیز نه یو کس چې دا يرول وایي به معنی نو دل لګي را تحذير چې کنه پدې کې درې دوه قسم دي یو دا چې کله د سی وی کنه چې دا محذر منه مکرر ذکر وی او کله د سی وی چې دا محذر هم ذکر کړل شي او د دې سره محذر منه هم ذکر کړل شي پوښوي په دې معنی او د تحذير څه ته وی تحذير هغه اسم ته ویل کېږي چې د اتقي فعل د وجنه یا د اتقي سره په مثال د بل فعل د وجنه منسوبي یعنی په دې کې دا عمل چې کړی کنه په دې کې په دغه تحذير په دې کې چې دا عمل کړی نو دا پکې د اتقي کړی یا اندل لګي اتقي فعل یا د دې په شان بل فعل د دې په شان بل فعل چې هغه د یری لپاره استعمال ولېږي لکه اتقي مطلب ځان بچ کا بعید معنی لری شه بعید معنی لری شه خلی معنی لار پرېدا نو چې دسي الفاظ وي داغي په ذریعه سره یعنی هغه الفاظ مقدر وي او داغي په ذریعه سره یو اسم ته نسب ورکړل شوی نو دغه ته تحذير ویل کېږي وس د دې دوه صورتونه دي یو صورت اداره چې محذر او محذر منه په دواړه ذکر وي محذر او محذر منه په دواړه ذکر وي او دویم صورت داره چې په دې کې به محذر منه په مکرر ذکر وي محذر او محذر منه به دواړه ذکر وي او یو دا سره چې صرف به محذر منه ذکر وي او محذر منه به په تکرار سره ذکر وي پس سره به ذکر وي په تکرار سره نو ردی دوه مثالونه دي یو داره ما ورانو دا کله شوی د ګنداره اياک والاسد دا مثال اياک والاسد نو اياک والاسد معنا دا چې لکه ځان بچ کده دي اسد منظرینا وز دل کې دا اياک نه اياک دا مفعول به دا اياک سره مفعول به دا اياک مفعول به دا او دی مفعول به دا نسب ورکړل شوی دی وز دوی چې لکه دی اياک دا دې ته نسب ورکړل شوی کوم د ماته وخیا نو دا اياک جننه دا مبني دی دا سره او په مبني باندې اعراب چې دا محلي وي تاسو مخکې دي نو دل کې دی اياک او دې ته دا نسب چې دا ورکړل دی اتقي فعل سوال ورکړل دی اتقي یعنی په اصل کې دا ټکی دی شوی اتقيك والاسد اتقيك والاسد ودل کې دا اتقيك والاسد نو بریږي دا خرابی رااله چې په اتقيك هم انت ضمیر دی او که ضمیر د دینه هم انت مراد ده یعنی د دوو ضمیرونو نه یو کس مراد ده په اتقی کې چې کوم انت ضمیر د دینه مخاطب مراد ده او په اتقی کا دا که ضمیر د دینه مخاطب مراد ده
او کله چې دوه ضمیرونه راشي او د دینه یو کس مراد واخلي یعنی ضمیرونه دوی خو مراد یو کسي نو دا صرف په افعال قلوب کې جایز دي او د افعال قلوب نه علاوه په بل فعل کې دا جایز دي لکه په افعال قلوب کې ما تاسو ویل علمتنی نو په دې کې دا علمتو کې دا تو ضمیر او د نون یا ضمیر د دې دوه نه یو کس مراد ده لکه دا تو ضمیر هم د مخاطب ده او یا ضمیر هم سره دا تو ضمیر هم د متکلم ده او یا ضمیر هم سره د متکلم ده او د دې دوه مصداق یو ده نو دا په افعال قلوب کې جایز دي خو د افعال قلوب نه علاوه نور فعلونه چې دي نو په دې کې د دوه ضمیرونو یو مصداق چلندار اتل ناروا دي نو دلته چونکه په اتقیکا والاسد په دې کې دا اتقیکا په دې کې دا اتقی انت ضمیر او ک ضمیر و ضمیرونه دي مصداق یو ده نو د دقیق غلطی نه د دقیق خرابۍ نه رضان بچ کولو لپاره د دې په مینس کې ټکی لیکل شوی اتقی نفسک من الاسد یعنی ځان بچ کته د اسد نه اتقی نفسک من الاسد واښو بلی باندې وس د وشولا چې دا اتقیکا من الاسر دا کاف ضمیر چې دا سره دا مفعول به دی کاف ضمیر سره دا مفعول به دی وس د دې مفعول به لپاره دا فعل من حذف کو چې هغه څه شری اتقی نو چې اتقی فعل حذف کو نو دا نفس من ولې راوړو چې دوه ضمیرونه راتلل کنه نو هغه د اتقی د وجه چې یو ضمیر به اتقی کو او یو ک ضمیر کنه نو چې اتقی ختم شو نو د دوه ضمیرونو خبره ختم شو کنه نو چې اتقی ختم شو جو نفس وسره منغه حذف کو جو سپاد شو ک من الاثر سپاد شو ک من الاثر وز دا ک چې دی کنه کا دا ضمیر منصوب متصل له او ضمیر منصوب متصل خدای چې د فعل سره یو ځای وي او دلته دینه فعل لاړو اتقی فعل ته لاړو نو چې اتقی فعل ته لاړو نو د دې سره دا ضمیر منصوب متصل هم ختم شو کنه نو دا متصل موږ په منفصل باندې بدل کو نو موږ ایاک والاسر یعنی مطلب ځان بچ کړه دې منځرینه لکه په دې خبره باندې پوه شوي او ایاک والاسد باصل کې څنګه اتقی نفسک من الاسد ځان بچ کړه سنا د منځرینه په دې باندې پوه شوي نو دا یو صورت شو په دې پوه شوي تاسو ویم صورت داره دلته اوس ګوره په دې کې دا محذر او محذر منه دواړه ذکر شوي دي محذر به څه شی دی یا کې لکه کم څه شی راول شوی دی نور مخاطب یې راول شوی دی کنه او اسد چې دا څه شی دی محذر منه سره محذر منه کله کله دې سوي چې دا محذر منه نه دا دغه شوی دا ذکر کړل شوی محذر منه دا ذکر کړل شوی خدا مکرر وي یعنی محذر پکې نه ذکر شوی لګته الطریقه نو ځکه الطریقه چې نو دا محذر منه ده او دا محذر منه مکرر ذکر شوی دی محذر بګی نشته نو دل لګی دیم قسم دی نو دا په اصل کې خل الطریقه وز دل لګی دا خل فعل له انت ضمیر په فعل الطریقه مفعول به دی نو دا مفعول به ذکر ته او د دې لپاره فعل چې دا حذف ته او دا فعل حذف ذکر چې دل لګی د ذکر مقام د وجدا نو دا دویم ځای دی چې الګي مفعول به چې نه درې هغه فاعل درې مفعول به فعل حذف کول واجب وي هغه تحذير دی او دلګي د مفعول به فعل ولې حذف کولېږي ځکه چې دا د ذیق مقام د وجنه د مقام د تنګوالي د وجنه په دې خبره باندې پوه شو تاسو ها لکه کده وز دا خبره کوي کنه چې لکه اتقی نفسک من الاسد ځان بچ کړه دا نو کې دې چې هغه منظره راغله بده باندې حمله کړي خو چې دا لکه منظره نو دې بازار دا شي کنه یا لکه ګاډه روانه سړی په سپیډ باندې روانه ته دارون وي چې لکه لار پرېدا نو لار کنه نو بس دې ډایرکټ د لار او خوشي او کده چې لکه ګاډه روانه ډېر په سپیډ باندې روانه ته په لارې په مین کې روانه لګ دې نه او خوشا کنه ګاډه به دی وي نو دې چې دا قص کوي جو کې دې ګاډه راغله دې ختم کړم په دې باندې پوه شئ تاسو نو دا هغه دویم ځای دی چې الګي د مفعول به فعل عطف کول واجب دي پوه شو به باندې او دا واجب دي قیاسی دي که سباعی دي یعنی په هر ځای کې چې دا خبره وا په هر ځای کې چې لکه د یو فعل په ذریعه سره د یو کس يرول مقصودو چې په کوم ځای کې دا خبره چې یو کس يرول مقصودو نو په هغه ځای کې به دا فعل چې دا به حذف کېبا او دا مفعول به چې دا به ذکر کړي لکه یو سړی دیوال خواته ناشته او دیوال پر راغورديږي تور دې الجدار اصل کې یعنی ایاک والجدار دستوي ایاک والجدار یا اتقي نو اصل څه مطلب دی چې باعد من الجدار ته دیوال نه اقواشه لکه پوه شو به دی باندې
په دې باندې پوه شئ تاسو ها ها دریم نمبر چې په دې باندې تاسو پوه شئ لکه واضح شو ته خبره دریم نمبر هغه ځای چې بايګي د مفعول به لپاره فعل حذف کول واجب دي هغه ما ازمر عامله على شريطه التفسير ما ازمر عامله على شريطه التفسير ما د دې موږ لفظي معنی دي کوي ما هر هغه اسم چې د دې عامل پټ کړل شوی دی على شريطه التفسير په شرط د تفسیر باندې شریطه او شرط یو شی دی مطلب دا دی چې د مفعول به د فعل حذف شوی د مفعول به د فعل حذف کول ځکه واجب دي چې ورستو د دې تفسیر شوی ورستو د دې شوی تفسیر شوی او په کلام کې یعنی په کلام عربی کې مفسر او مفسر په غیر د فائدې نه په یو جمله کې ذکر کول دا ناروا دي په یو جمله کې مفسر او مفسر بغیر د فائدې نه بغیر د فائدې ټکي په کوی بغیر د فائدې نه په یو جمله کې مفسر او مفسر ذکر کول دا سری نارو بغیر د فائدې نه ماوي مې کا فائدې ونه بیا موږ ذکر کو لکه موږ ویلو جاءني رجل اي عالم جاءني رجل اي عالم زما خواته سړی راغی یعنی عالم نو دل کې دا جاءني رجل ما زما خواته سړی راغی نو انسان په ځان کې دا راځي چې دا خواته سړی راغله نو بس په نیمه سړی پکار دی کاغه عالم او کا قاری او کا حافظ او کا ګڼکپی کا چرشی کا پوډری کا هر څه شی خو بس سړی راغله خو ما وی چې زما خواته ګورې عام سړی نه راغله اي عالم یعنی زما خواته چې کوم سړی راغله نو زما مطلب داګه نه داره چې دا څه شی دی عالم دی عالم نو دا د دې رجلون دا مفسر شو یعنی د کم څه چې وضاحت کولای کیږي آیت مفسر وای د سپ ذریعی سره چې ته وضاحت کولای کیږي آیت مفسر او تفسیر وای سور دوی مفسر او تفسیر نو ګوره دا عالمون نو دلته فائدہ ده فائدہ سره چې لاول د رجلون عام سره مرادو خو چې کله د دې هغه تفسیر ته بیان کو نو صرف د دې نصیب عالم سره مراد ده او بل عام سره ده نو دلته فائدہ ده خو چې په کوم ځای کې فائدہ نه وي نو الته په یو جمله کې مفسر او مفسر ذکر کول دا سي بد ګڼل کېږي نو دلته کې د دې فعل لپاره د دې عامل لپاره د دغه لپاره څه اسم مفعول د مفعول لپاره کدا عامل من حذف نکو دا د اسم مفعول لپاره د فعل من حذف نکو نو رسول دې تفسیر هم را روان دي نو په یو جمله کې با مفسر او مفسر بغیر د فائدې نه راشي دا ناروا دي لکه پوه شوي ما ازمر عاملو علی شریط تفسیر څه مطلب دی هر هغه اسم چې د دې د عامل پټ کړل شوی په شرط د تفسیر باندې او دل لګي د فعل حذف کول ولې واجب دي ځکه کمنګ لګي فعل حذف نکو نو په یو جمله کې با مفسر او مفسر بغیر د فائدې نه راشي او په یو جمله کې مفسر او مفسر بغیر د فائدې نه راوړل ناروا دي پوه نه شوي پوه شو به باندې ها په یو جمله کې مفسر او مفسر په غیر د فائدې نه راوړل سری ها پرې پوه شو تاسو پرې باندې پوه شو وز د دې تفصیل کوي چې دا د دې تعریف کوي چې لکه دا ما اوس عامل ول شي تفصیل دا خو د دې نوم دی خو دا څه ته وایي نمای چې پدې کې درې خبرې دي نمبر 1 کل اسم بعده فعل او صفه هر هغه اسم ته ویل کېږي چې ورستو د فعل راغلی وي یا ورستو د شبه فعل راغلی كل اسم بعده فعل او شبهه هر هغه اسم چې ورستو د فعل لاغلی یا د سره غلی شبه فعل لاغلی دویم نمبر قید پکې دا دی چې یشغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم چې مشغوله کړی وي دغه فعل د دې اسم نه یعنی مطلب دا دی چې دغه فعل په دې مخکینی اسم کې عمل نه کړي بلکې دې فعل عمل کړي په ضمیر کې پوښوي نو موږ ویلو یشغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره او متعلقه فضمیر سره یا په سره او متعلق سره بحيث لو سلط عليه پدې سي سره کدا فعل ذا مسلط کم پدې اسم باندې لو نسبه هو او متعلقه نو دغه فعل بوله نسب ور کوي یا بوله د متعلق نسب ور کوي لکه ګوره موږ مثال ویلو زیدن ضربته كل اسم هر هغه اسم ده بعده فعل چورتو سره فعل او شبهه د شبهه د بار مثال ده زیدن انت زید ضارب انت دغه مثال ده څنګه ده زیدن انت ضاربه زید انت ضاربه زید
انت زیدن انت ضاربه دا د شی به فعل مثال دی هر هغه اسم چې ورستو دی فعل لاغلی نه فعل لګنه یا هر هغه اسم چې ورستو دی شی به فعل لاغلی نو ضاربه ضارب شی به فعل لګنه نو هر هغه اسم چې ورستو دی فعل یا شی به فعل لاغلی یو خبره وشو لګنه دویمه دا چې دا اسم دا فعل مشغوله شوی دی د اسم نه په عمل کولو کې مطلب دا دی چې دی فعل په دې اسم کې عمل نه کړي بلکې دی فعل یا شی به فعل په ضمیر کې عمل کړي نو ضربته پرې تو ضمیر ضربته فعل پرې هو کې عمل کړي او ضاربو پرې هو کې عمل کړي پدې کې نه عمل کړي خو بحيث لو سلط عليه پدې سے سره کزه مسلط کا مدافعل پدې باندې کزه دا فعل پدې باندې مسلط کا معنا مخ کې راوړم یا د دې فعل متعلق راوړم متعلق مثال وسوم نو دا بدیلا نسب ورکی کزه دا ضربته د دې دغه نه مخ کې کومه د زیدن او د سیم زیدت ضربته زیدن ضربته نو دا ضربته بلګي دی له بسور کوي نسب ور کوي او کدا زما کې کومه دا ضاربون مخ کې کومه په دې زیدن باندې نو نسب ور کوي کنه ضاربون زیدن انت ضاربون اله کا پوښتنه به باندې ها بحيث لو سلط عليه هو او متعلق هو سوما لنا سبب نسب ورکی په دې باندې پوښتنه تاسو وزدري زیدن دا زیدن دا عامل د زیدن عامل دا حذف کړل شوی دی چې څه شری ضربته ده سره ضربته ده نو اصل کې ضربته زیدن ضربته نو دا ضربته ترکیب کومه ضربته فعل فاعل او زیدن مفعول به فعل سره خپل فعل مفعول مفسر او ضربته فعل تو ضمیر او اسم تو ضمیر فاعل او هو ضمیر مفعول فعل سره خپل فعل مفسر نو کدا څه ذکر کما کنه نو په یو جمله کې به مفسر او مفسر بدوانه راشي او مفسر او مفسر بغیر د فائدې نه راوړل ناروا دي لہذا دا ضربته فعل دې نه معذف کړي وست په ذهن کې دلار والا چې دا زیدن د ضربته لپاره مفعول مقدم جوړ کنه زیدن د ضربته لپاره څه جوړ کا مفعول مقدم جوړ کا بعضی کسان کوي دسه و زیدن دا مفعول مطلق دی لکه تاسو والجبال ارساها جبال جنین دا وای مفعول مقدم دی د ارسا لپاره نو کده دو مفعول جوړ کینو نو ضربه فعل جنین دا متعدی به یو مفعول دی او دا دو مفعول ته نه متعدی کیږي دا څه څه چې دو پر تل درې پوری تل چې لازم فعل نو په پوری با مفعول به سره نشي تړلې چې متعدی وي نو بیا کوي مفعول به یک مفعول دی یو په پوری تل کې دو کا متعدی به دو په پوری تل کدرې په درې پوری بتلې په دې باندې پوښوي نو ګوره په ماوز من عامل والا شی تفسیر په دې په تعریف کې څو ټکی دي درې کم جملې دي کل اسم بعده فعل او صفه یو دادا دویم یشغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره چې مشغوله شوی دغه فعل دغه اسم نه په ضمیر یا په متعلق د سره دریم نمبر بحيث لو سلط عليه هو او متعلقه لنسبه واذكر د الاولنی قید فائدہ سره چې كل اسم بعده فعل او شبهه ما هو كل اسم بعده فعل او شبهه وذ اسم راغله لري چې هغه نو فعل یا شبه فعل نه راغله لکه زید ابوک ته وې سوې زید ابوک نو دې ته ما اوس میرا عامل ولا شری تفسیر نشو ویلې لکه مو وی چې دین ورسو بس وی راغله فعل راغله فعل یا شبه فعل او دلته فعل شبه فعل نه راغله مدفصل اول شو لکه پوښو به معنی دویم خبر موږ څوکلا یشغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره چې دا فعل بعد عمل کولونه په دې اسم کې مشغوله کړی ضمیر نو کوس فعل لاغله لري کو دې نو ضمیر نه دراغله کړي چې دا وې زیدن ضربته نو زیدن ضربته نو ورسو ضمیر شته نشته نو دې ترکیب څنګه کومه زیدن مفعول مقدم ده ضربته لپاره ضربته فعل فاعل سره خپل مفعول نه جمله فعلیه خبریه نو ګوره دلته کې اسم خراغله ده رسو خو دې فعل لاغله ده خو دې فعل د دې اسم نه په عمل کولو کې ضمیر نه مشغوله کړي پوښو به باندې دریم نمبر ټکه بحيث لو سلط عليه کچرته دا فعل په دې اسم باندې مقدم شي دا فعل په اسم باندې مقدم شي نو دله به نسب ور کوي لکه ته زیدون زوریبا نو ګوره کل اسم بعده فعل خدای کنه ها او کدا زوریبا زبر زید باندې مخې کما نو دا زوریبا د زید نه نسب ور کولای شي نشي ور کولای ګوره دا زوریبا تر مخې کا جدا بس شي زوریبا فعل او زیدون ولا فاعل سره خپل فاعل جمله فعل او واست دا غره زوریبا زیدون مبتدا ده او زوریبا فعل مجهول هو په نائب فاعل پوښتنه به باندې
دې درې خبرو باندې پوه شوي. اوس درې اخرنۍ خبره ده چې موږ دا پرونو مې بیا وایم بحيث لو سلط عليه هو او متعلقه چې کله کله خو دې کنه چې دغه فعل په دې اسم باندې مقدم کې نو دغه اسم کې دغه فعل خو دې اسم له نسب نه ور کوي خو د دې متعلق ولا ور کوي. لکه زه مې مررت بزیدین مررت بزیدین مررت بزیدین وزل لکه ګوره دا زید چې دی کنه دا ته په دې مررت باندې مقدم کې په څه باندې مقدم کې په دې مررت باندې چې دا مقدم کې دغه دا کم ځای په قرآن کې چې دا اوس بیا راغی اساني ها نو دا ته قرآن کوم دا ورا ما وې زیدون مررت به زیدون مررت به و دې مثال د ګوره کل اسم دې کنه ده بعده فعل دې کنه ده ها بعده فعل دې کنه ها و زما خبره موږ څه کړو چې یشغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم چې مشغوله کړي دی فعل دغه اسم نه په عمل کولو کې ضمیر دې کنه بحيث لو سلط عليه پرې سره کوم مخ شي دا فعل پرې باندې یا متعلق ده نو دا به د لجر نسب ورګي نو اس کدا مررت ز په زید باندې مقدم کما نو دا مررت چې دا نه ورګي جر دا نسب نه ورګي ولې نه ورګي ځکه چې دا مررت به په با سره متعدی ده دا به یا متعدی کومه په با سره او یا به متعدی کومه د بانه بغیر یعنی یا به دا مخ کومه د با سره او د څه به چې مررتو به مخ کما او باب سره دغه کما او زید بوما نو دی به د عبادت وتی نه بجر ورکې نه سبب پینه راځي خو شو به معنی او کزه ما چیرې د مررتو به صرف مخ کم په زید باندې او دا به چې نه دا به بګي دا با حرف جر به بګي در سره ناړو پرې دما نو د سم نشم کوله ولی زګه دا مررتو چې دا فعل لازمی دی مررتو سره فعل لازمی دی او فعل لازمی مفعول نه غواړي فعل لازمی مفعول نه غواړي دا فعل لازمی چې متعدی کیږي دلته کې دا فعل لازمی متعدی شوی په با حرف جر سره نو دا د با حرف جر نه بغیر نه راځي د با حرف جر نه بغیر نه راځي نو کله با حرف جر سره راولما جدا زیدن چې دا به د منصوب په ځای باندې بس شي مجرور بشي او کذا د با نه علاوه راولما د با نه علاوه راوسته نشم د با نه علاوه ولې نسم راوسته ځکه چې دا مررت چې دا فعل لازمی دی مررت سره او د فعل لازمی چې په با سره متعدی شوی نه نو داګه لپاره مفعول نشرات له پوه شو به باندې خو اوس کده دی په شانتي د دې مناسب ټکی زو ګورم واره ولما د مررت سره مناسب چې نه هغه جاوز تو سو جاوز تو معنا ما تجاوز وکوا وړې دما نو اوس کدا ته راولې کنه دا په دې باندې مخ کې نو بیا برشه جاوز تو زیدن نو ګورې دلته کې دا فعل په دې باندې مسلط نه کو بلکې دا فعل هغه متعلق دی په دې سره دغه کو دا فعل مناسب لکه تاسو موږ ویلو لو بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه نو دا دې مناسب شو لکه پوه شو به باندې بیا مناسب په فقط مله یو مناسب مرادف ته نو دا مرادف شو پوه شو به باندې ایو مناسب لازم دی دا په دې باندې تاسو پوه شو راکنو ها نو دلته کې په دا مررتو کته په زید باندې مخ کې نو دی لجر نه ور کوي او کله دې مناسب فعل وسره ته په دې باندې مخ کې مسلط کې نو بیا ولا نسب ور کی او د دې مناسب فعل سره جاوز او دا دې ته ویل کې مناسب مرادف یو مناسب ملازم دی دا مناسب لازم د لپاره مثال دلته کې لیکل لري زیدن ضربت غلامه زیدن ضربت غلامه دا په کتاب کې نشته زیدن ضربت غلامه اوس ما ته غره كل اسم بعده فعل ده کنه ده ها بعده فعل ورسته دي فعل کنه او يشغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم چې مشغوله کړی دی فعل لره د اسم نه په ضمیر سره ده کنه بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه وذا ضربته کذا په زید باندې مقدم کما نو یا به د غلام سره به کومه یا به د غلام نه بغیر کومه کله غلام سره یو ځای کومه د غلام د ضربته د غلام سره مقدم کما نو بیا به د څه بشي ضربته غلام زیدین سبشي ضربته غلام زیدین نو دلته خودی زید جر ورکو د زید باندې خو جر راغی د مضاف ته وجره او کزه مچ د غلام د لری کومه او صرف د ضربته د مخ کومه صرف سم مخ کومه ضربته نو بیا معنی دا شي چې ضربته زیدن غلامه
معنا بس شي چې ما زید وهو غلام ده غیر زید مو غلام ده مو بیا معنا غلطیږي پوه شو به باندې نو دلته کې کدا ته پرې ضرب ته پرې زید باندې مخکې کې مضاف سره کې جمله کې کړه مضاف نه بغیر کې جمله کې بیا معنا غلطیږي نو دلته کې د دې هغه مناسب لازم به ګورما او هغه کزما کې کوم بری باندې مسلط کما نو مال بیا کاروږي نو ما د دې ضرب سره د ضرب سره د وهلو سره چې کم ټکه مناسب لازم دی نو هغه مالو کو او مال لګ مخ کو اهنتو معنا دا ما اهانت وکړو د زید اهانت مو کو د زید ولې څه اهانت ولګو ضربت غلامه دا غلام وو یعنی دا غلام وهل دا د زید اهانت کوله ګنداس پکواله کول دي ناس بقواله کولی نو دلته کې دا ضربت فعل چې نو دا کته په زیدن باندې مقدم کې نو دا نسب نه ور کوي او کله دی هغه مناسب ته په باندې مقدم کې نو بیا باندې صبر کوي نه بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه لا نسبه نو دا دی هغه مناسب بدل شو یو دا مناسب دا زید مررت به دا مناسب مترادف مثال له او دا بل دا مناسب لازم مثال له لازم چې کم درې سره لازم وي لکه پوښتنه به باندې وسو ګوره کتاب ته الثاني التحذير دویم چې دا تحذير څه ته وایي هو معمول بتقدير اتقي دا هغه اسم دی چې په دې کې عمل کړل شوی د اتقي مقدر د وجنه د اتقي مقدر د وجنه اتقي یا په مثال لري سره بل څه تحذيرا مما بعده یعنی دا راوړل شوی د دې لپاره دا مفعول له راوړل شوی د دې لپاره چې راولې کېږي د دې په ذریعہ سره هغه ورستو سي یعنی يرول کیږي په دې سره د ما بعد یعنی د محذر منه نو اياک والاسد لکه اياک والاسد دا غلول نه قسم دی دی چې محذر او محذر منه بګي غاڼه دي کوي اصله اتقيك والاسد او ذكر المحذر منه مكررا یا بګي دا محذر منه چې دا بګي مکرر ذکر وي لکه الطريقه باطل کې څنګه وو خل الطريقه ابرې اتقي کده خبره بیان کنه چې اتقاقات وزن مينون راتل یو دي امنګ بیا یو په بل باندې اتقي الثالث ما ازمن عامل على شری تفسیر وكل اسم هر غیسم ده بعده فعل او شبه چروس به فعل یا شبه فعل اغلی یشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم چې مشغوله شوی وي دغه فعل د اسم نه په ضمیر سره یا په متعلق د سره بأيث لو سلط عليه هو کچه د مسلط کله شدا فعل په دې باندې په دې فعل یا شبه فعل باندې او مناسب او یا مناسب ده لنصبه نو سوال ورغی وصلان دي لیکل ده مناسب نه معنا يناسب معناه من حيث الترادف او اللزوم چې دا مناسب نه مطلب دا دی چې یا خو مناسب مترادف یا مناسب سوي وس مثالونه دی نه دي لیکلي نو دی چې استاد شته کنه ورته وای نو دا ماته سوې الهغه پوښتنه مناسب مترادف او مناسب تلازم دی په چندو دا به ان شاء الله چې دلته کې ذکر کافیه کې او شرجامه کې به ان شاء الله تاسو ډیر راځي بیا نحو زيدا ضربته فان زيدا منصوب ولله راځي چې دا منصوب دی بفعل محذوف فعل سره چې حذف کړی شوی دی مضمرین پټ دی چې هغه ضربته دی يفسره چې دغه ضربته دا تفسیر کوي الفعل المذكور بعده هغه فعل چې ذکر کړی شوی ورسره دی چې هغه هم ضربته دی ولهذا الباب فروع كثيره او د دې باب چې ډیر فروع دي چې لکه مطلب کله دا دي چې کله په دې کې د کله منصوب راځي او کله مجرور راځي کله حذف کیږي او کله نه حذف کیږي نو به ان شاء الله بیا تاسو بغټ کتابونو کوی ما ویل اسمنټ لا پاتې نن جمعه